د تیرو ورځې نه مخکې زه بلوچستان کې هم څو ورځې وې جلسې پروګرامات وو کوټه کې یو ځای کې لوی اجتماع و ختم بخاري ما نه مخکې یو شیخ صاحب و د هغه بیان هغه بنو د یو مفتي صاحب د کتاب حواله ورکوله ویل زموږ علاقه کې یو سړی د ډېر مالداره دی ربطي دی ویل یو بچي باندې سکول وایو تعلیم کالج مخکې لاړو ویل بچی بهر ملک ولې و ویل سمو د بس دا بچی چې ډاکټر شو کله کلی وطن ته واپس راتلو ویل په دې یوه ورځ باندې هغه چې څومره انتظامات کړي وو استقبال خوراک انتظام ویل 10 کروڑه روپۍ صرف په دغه ورځ لګولې ویل اسلام آباد نه چې کوم ګاډي کې راتلو دا مفتي صاحب وایي په دا ګاډي کې زم ورسره وو ویل موږ لا کلی وطن ته نه رسېدلې دې بچي په دا پلار پسې دغسې د مخ راتاو کړو ورته بابا ډېر لوی ظلم دی راسره وکړو ورته بچي ما تا سره څه ظلم کړی دی ما خو به تا تعلیم وکړو لکونه کروڑه روپۍ مې در باندې ولګولې ته ظلم دې راسره وکړو هغه ورته دا پلار ته نه و پته چې دغه بدقسمته بچي څنګه شروع دی هغه ته نه و پته نن د ژوند او زندګۍ دغه ورځ د دې په لاره مخام کېدونکې ده د دومره لوی مسافرۍ نه پس به واپس دی کور ته وررسي ویل لازم کېدونکې دغسې دا مخ راتاو کړو پلار ته وایي بابا ټول عمر د دنیا پسې ذلیله کړم کله دې رب را ونه ښودو کله دې آخرت را ونه ښودو کله دې قرآن سره زما تعلق جوړ لکو بابا زه اوس د دلته روان یم لږ ساعت بعد به قبر ته ورځم د قبر فرشتو ته به ورځم بابا هلته فرشتې اوس زما دغه ډنګرۍ نه بري زه به هلته د قبر فرشتو ته څه جواب ورکوم ویل هغه بچي خپل پلار ته د ځنکدن په وخت کې اخرني الفاظ دا وویله ویل بابا ډېر لوی ظلم دې راسره وکړو او لوی وفات شو